عزي يا ابن خالي وفي الأذهان حق. اذهان جمع دي ذهن ده، دا فطانت ته وایي. فطانت چاته وایي چې ذهن تیاری، کامل طریقې سره ذهن تیاری لاخذ ما ورد علی، چې کوم څیزونه په د ذهن باندې له پاسه واردېږي، علوم خبرې، دا تیزې طریقې سره اخلي، دې ته فطانت وایي. فطانت چې ده جودة الذهن، چې ذهن کری لاخذ ما ورد علی، چې کوم څیزونه په ده واردېږي دا کامل طریقې سره تیز اخلي. دلته مراد عقل ده. حق په معنا د ثابت سره ده، حق یحق په معنا د ثبت سره. کون وجوزین، اصل کې کون ثبوت وجود، دا الفاظ مترادفه دي. معنا بدیهی تصور، معنا بدیهی ده، ځکه دا معنی مصدری دي. معنا مصدری انتزاعي ده. انتزاعیات چې دا په ذهن کې بداهتن، ځکه انتزاعیات خو وایي دې ته چې ظرف تعاقب کې ذهني، بل چېرته یې نه دو منتزع یې که نه، ذهن منتزع کوي، لکه خوف، عداوت، محبت، حسد، بغض، دا ټول انتزاعیات دي. لکه زه تا نه حسد منتزع کوم یا بغض یا محبت، دارنګې کېدل، وال، دا ټول معنی مصدري، دا ټول انتزاعیات دي. ظرف تعاقب کې ذهن ده، انتزاعیات بل چېرته نه سوا د ذهن نه. چې یو شی ذهن کې وي خو بیا بدیهي ده نه، نظري خو هغه چې ذهن ته نه حاصلېږي بلا تعریف و بلا دلیل، خو دی خپله د ذهن کې چې دا د ذهن کې ظرف تعاقب کې ذهن ده خود بدیهي دي. ځکه الکون والوجود والثبوت الفاظ مترادفتون، دا مترادف الفاظ دي. معنا بدیع التصور، معنا بدیع التصور ده، یعنی معنا بدیع ده متعلق التصور دي. ځکه کون کېدل، ثبوت کېدل، شتوالی، بس دا معنا ده کنه د کون د ثبوت د وجود. او دا چونکې انتزاعیات دي مفردات دي، او مفرد متعلق التصوری نه متعلق التصدیق. دا شوه. خلاصه دا ده چې متکلمینو مسلک دا ده د اهل سنت والجماعت نه چې دو جزئیات جزا منی خارج کې، دو دا عقیده ده چې اجزا الارتضا خارج کې موجود دي. اجزا لا یتجزا، چې نه تقسیمیږي. نه تقسیمیږي څه معنا؟ نه خارج کې تقسیمیږي، نه ذهن تقسیموای شي. خارج کې نه تقسیمیږي، نه په آلې تقسیمیږي. خارجي تقسیم دا ده چې د دې اقسام په ظرف الخارج کې پیدا شي. لکه تامه ظرف الخارج کې دا دی، دا اجزای خارجي دي چې اجزا په خارج کې پیدا شي، په ظرف الخارج کې. بیا دا دوه قسمه وي، کله کله په آلې پیدا کېږي، کله په تصادم پیدا کېږي، کله خو په آلې پیدا کېږي. لکه چاقو، چاقو سره ته خربوزه ټوکړې ټوکړې کړه، دا اجزا په آلې پیدا کېږي. کله تصادم سره پیدا کېږي، لکه ته پیاله راواخلې د دیوال سره ووې نو ماته شوه، دا اجزا پیدا شو په تصادم ټکر سره. اول ته اجزای خارجي قطعي وایي چې په آلې پیدا کېږي لکه چاقو سره، نو دې ته وایي اجزای خارجي قطعي. قطعي معنی ټوکړې ټوکړې، قطع سره پیدا شو، قطع معنی کټ کول. کله پیدا کېږي تصادم سره، دې ته وایي اجزای خارجي کسري. کسر معنی ماتول، دا ماتولو سره پیدا شو چې تا پیاله دیوال سره وواله. ایو اجزا په ظرف ذهن کې پیدا کېږي، خارج کړي په ظرف ذهن کې. و دا ظرف ذهن کې شي پیدا کېدل، دا چې کذب خو نه ده کنه، دا وجود ده. ذهن مستقل ظرف ده،
نو زیر کې چې پیدا کیږي دوه طریقو سره پیدا کیږي. کله تک مقاسم عقلی، عقل شاید تقسیموي. عقل مدرک چې کلیاتو ده. کلیات چې وي مفهومات کلی دا مجردات کنه. مفهوم کلی مجرد دی، لکه انسان مفهوم کلی دا مجرد ده. مجرد معنی پاک ته ماده نه. ایو د دې مصداق ته تامه معروض دی انسان. مونږ خو مادي یو، غوښې هډوکي دا شیان دي. نو مونږ مادي یو خو مفهوم د انسان مجرد ده. نو دا عقل څه ده؟ دا ظرف المجردات ده. نو عقل ذهن کې تقسیم چې عقل کوي، نو عقل تقسیم کلیاتو ته کوي، ځکه عقل مدرک ته مجرداتو ده. دا مفهومات مجرده، کلیات خو مجردې که نه، مفهومات نو مفهومات خو مجردې. حق ماده ماده نه خټې لوټې. نو دا تقسیم ذهني عقلی ده چې دا تقسیم کوي کلیاتو ته. څنګه تقسیم کوي کلیاتو ته؟ داسې کوي چې مثلا دا کتاب پاڼه ده، دا ممتد ده، پلنه ده که نه. هر ممتد قابل تقسیمي، نور اقسامو ته بس دا کلیات دي. دا پلنه پاڼه ده، هر پلن قابل تقسیمي، نو بس دا قابل تقسیم ده. چا ته قابل تقسیم ده؟ اقسامو ته. اقسامو کې تعین نه په قضا قضا، داسې تعین نه چې دومره دومره قسم، نو کومره مثلا دومره قسم، دا تعین پکې نه. ځکه تعین خو په جزئیاتو کې راځي. خو بس داسې وایي چې پاڼه پلنه ده، هر پلن قابل تقسیم. اقسامو ته بس دا قابل تقسیم ده. اقسامو ته هغه اقسام یې واخله. اقسام دې پلن پلنې، چې یو شی پلنې خو اقسام یې پلنې. ځکه چې پلن نه وي بیا خو دې نه پلن نه حاصلېږي. د پاڼې اجزا پلن نه وي بیا پاڼه څنګه پلنه ده؟ حقیقت ته اجزا د کل خو یو وي. اجزا کل متحد فی الماهیت دي. چې کل پلن ده بیا اجزا به پلنې که نه. داسې خو نه کېږي چې اجزا غیر پلنې ادا پلنې، داسې پلنې. ځکه اجزا کل متحد فی الماهیت دي. نو اجزاو کې داسې وایي اقسامو کې چې دا پلن دي، ځکه دا اقسام دي پلن دي. اقسام دي پلن پلنې، هر پلن قابل تقسیمي. نور اقسامو ته کلیات. داسې بنه وایي چې نور اقسام متعین په قضا قضا. داسې نه چې دومره دومره، چې دومره دومره پکې وایي تعین پکې وایي بیا خو جزي ده. تعین نه پکې وایي، نورو ته قابل تقسیم. هغه نورو کې بیا داسې وایي چې دا اجزا دې پلن دي، اجزا دې پلن پلنې، پلن قابل تقسیم نورو ته. دا ته وایي تقسیم عقلي کلی. ایو ذهن کې تقسیم جزئیاتو ته، جزئیاتو ته تقسیمي، چې تعین په قضا قضا سره. لکه دا پاڼه پلنه ده، هر پلن قابل تقسیمي الی قضا و قضا، دومره دومره اجزاو ته. مثال بیا هغه اجزا دې پلن دي، اجزا دې پلن پلنې، پلن قابل تقسیمي الی قضا و قضا، دومره دومره اجزاو ته. چې اجزاو کې تشخص وایي دومره دومره. دا ذهن کې تقسیم شو. نو ذهن کې تقسیم کله عقلي وي، دې ته فرضي وایي. دا فرضي تقسیم ده. فرضي څه معنی؟ فرض نسبت عقل ته کېږي. دا تقسیم فرضي ده، عقل یې کوي. فرضي ولې ورته وایي؟ فرض به معنی جواز. دا مبني ده په جواز العقل. عقل یې جایز ګڼي که نه، نفس الامري یې ګڼي عقل. ځکه شی پلان ده، پلان قابل تقسیمي. نورو ته نور پلنې بیا قابل تقسیمي نورو ته. نو دا تقسیم عقلي فرضي ده. عقلي ولې ده؟ ځکه عقل یې تقسیموي. فرضي ولې ده؟ ځکه دا مبني ده په جواز العقل. فرض معنی فرضي نه چې نفس الامر کې نه وي، دا معنی نه ده. فرضي معنی عقلي، یعنې دا مبني ده په جواز العقل. عقل یې جایز ګڼي که نه. عقل یې ولې جایز ګڼي؟ عقل یې جایز ګڼي په نفس الامر کې، چې دا نفس الامر کې صحیح دی. ځکه شی پلن ده بیا دا پاڼه، و چې پلنې خامخا تقسیمېږي، اجزا به خامخا پلنې. ځکه کله جز متحد فی المایه بیا تقسیمېږي.
ځکه بیا پلن دي هغه نور اجزا ورته بیا تقسیمېږي ځکه اجزا دې پلن دي اجزا دې پلنې ځکه کله جز متحد فی الماهیتي دا ته وایي تقسیم عقلي فرضي عقلي ان دا مبني نه په جواز العقل دا تقسیم کلیاتو ته لکه مونږ ویله چې دا اجزا چې روزي دا کلیات دي تعین نه په قضا قضا ایو تقسیم ذهني جزئی ده جزئی ده چې ذهن تقسیمي خو جزئیاتو ته هغه دا چې هیڅ تقسیمي یعنی دا شی مخصوصاتو نه ا مخصوص خو په هیڅ کې وي په خواصو هیڅ مشترک کې چې دماغو کې اول قوت ده دا مخصوصات د تراځي وای دا بهر ده 15 نهرونه دي سترګو نهر ده غوګونو نهر ده پوزې نهر ده قوت لا مثال نهر ده قوت ذایقه نهر ده دا نهرونه ټول دته وردي دا دماغو کې اول قوت ته وردي چې مشترک ده دا مدرک ته مخصوصات ده په واسطه د خواص ظاهره سره د خواص ظاهره او صورتونه ټول دته وردي دا یې مشترک ته وردي مشترک ځکه ورته وایي چې دا د 15 نهرونو منځ کې مشترک ده دا ټول صورتونه هلته وردي نو هیڅ چې دا مدرک ته جزئیاتو ده هیڅ چې وي هیڅ هدي جزئیاتو مدرک ده چې جزئی کې تشخصي هغه ادراک کوي کلیاتو ادراک نه کوي کلیاتو ادراک عقل کوي او مفهومات کلی دا خو هیڅ ده مخصوصاتو سره تعلق لري هر مخصوص متشخصي هغه خو تشخصي کړي ته مخصوص زه مخصوص دا څه ګرځه پسې هر مخصوص متشخصي هر متشخص جزئی نو هیڅ تقسیم جزئیاتو ته کوي څنګه کوي المتعین بقضا وقضا چې مثلا دا شی پلان ده دا صورت د پاڼې دا صورت ته ګوره دا سترګو په واسطه هیڅ مشترک ته ورغلی مخصوص ده هیڅ مشترک اوس داسې وایي چې دا مخصوص ته پلان ده هر پلان قابل تقسیم الی قضا وقضا دا نیم گزه ته تقسیم ده مثال یا انچ ته تقسیم ده ها قضا جز لا یتجزا دا معنی ده جز لا یتجزا داسې جز لا یتجزا چې دا نه قابل تقسیم نه په خارج کې نه قطعی په آله سره نه کسری په تصادم سره ان ذهن کې تقسیم قبلې نه عقل تقسیم واشي چې فرضي اقسام روزي عقلی ان هیڅ تقسیم واشي دې ته جزئیات تجزا وایي چې هیڅ قسم دا تجزی نه قبلې ولې ځکه مبنا د تقسیم په امتداد ده امتداد معنی پلان دا ګوره لاس ته ګوره دا پلان ده مبنا د تقسیم په امتداد ده چې شاید پلان خو یې کنه کا کړي تقسیم یې پلان وي کا هیڅ تقسیم یې پلان وي چې پلان نه وي هغه تقسیم یې جزئیات تجزا ده معنی چې دا لا تجزا ده نه قابل تقسیم نه خارج کې نه اعلی تقسیم وایي نه تصادم تقسیم وایي کسری نه ذهن کې نه عقل تقسیم وایي نه هیڅ تقسیم وایي ولې نه هیڅ تقسیم وایي ځکه دا بسیط تا غیر ممتد ده دغه پلانواله شته نه بیا چې څه پلان نه به څنګه تقسیم چې پلان نه خو نه خارج کې تقسیم دی شي او نه ذهن کې تقسیم دی شي نه عقل تقسیم وایي نه هیڅ تقسیم وایي ذا دعوه متکلمین ده چې ځای تجزا حق کی اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید قرآن چرا فرمای چې کله اذا مزقتم كل ممزق چې تاسو ټوکړې ټوکړې شو په قبر کې كل ممزق کامل تمزیق کامل تمزیق څه ته وایي ما لا فوق فوقه چې دې له بعد بیا تقسیم نه قبلې خلای تجزا څه کامل تمزیق كل ممزق دا معنی چې څومره عقلی امکان ذاتی والے احتمالات یا نہیں یعنی ممکن په امکان ذاتی لسره نه اجزاء ممکن نه په امکان ذاتی چې ممکن نه بیا به څنګه تقسیمه بیا خو نه خارج کې تقسیم دی شي نه اعلی تقسیم ولای شي نه تصادم تقسیم وای شي نه عقل تقسیم وای شي نه هیڅ تقسیم وای شي ځکه کامل تمزیق ده مکمل تمزیق
چې له سره دکې امتداد پاتې نشي. اذا مزقتم رب فرمای سبحانه چې تاسو ټوکړې ټوکړې شو کامل تمزیق خبر کې بیا مرف کامل تمزیق دا چې دینه بعد بیا تقسیم نه قبلې خدا لا تجزا شو کړ قران دې تایید وکړ انکم لفی خلق جدید بیا مرف فرمای بیا به مونږ نوې پیدا کوم ما ته دې کې استحاله ده هیڅ استحاله پکې نشته محال نه ده. وفي الاذهان حق كون جزء بلا وصف التجزی ابن خالی اذهانو کې حق تا کون جزء کې دل دی جزء تجزا کون په معنا دی وجود سره ده. اذهانو کې حق مسله ده دا حق خبر ده ثابت خبر ده کې دل دی جزء تجزا وجود دی جزء تجزا بلا وصف التجزی دا سي جز بلا وصف التجزی چې به توصیف ته تجزی نه بیا تقسیم نه قبلې. یا ابن خالی ممازویا